لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم درود شریف ہے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ كما تحب وترضى دا مولانا حافظ اسد اللہ صاحب د حکم د تعمیل مطابق وسو مختصر خبر عرض کر دلته کې څومره مشران دي کشران دي علماء عوام اکثر چې راځي نه داګي دانیتی ارادي چې موږ د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم داګي د صحبت نه د فیوزات نه مستفید شو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ته چې دا اوچت مقام حاصل دی دا د ډېرو عباداتو په وجه نه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحبت بابرکت په وجه باندې دی یو ځل ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې چا زوری د مان جهنم ور په حرام دی چا ورته وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ندی فرمایلی تو ہے اگی ورته فرمایل د ادب مقام دی بیا ورته دی فرمایل چې ابو جهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلو او دا یو یتیم په سترګا په نظر ورته کتلیو د الله تعالی د رسول په دې حیثیت ورته نو کتلی منافقان محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت بابرکت ته حاضر دل ولیکن داغی نیت دا فاسد ہو په غلط نیت باندې دا راتلل هغه ته فایده ورنکړه دا زمون لوی سعادت زمون د پاره چې الله تعالی مونږ ته تر اوسه پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه بابرکت نه داغه نه تر اوسه پورې مونږ ته داغی صحیح وارثان راکړي دي هم پرې باندې فخر کولی شو چې زمونږ سند دا متصل دی ظاهری باطنی دواړو وجو باندې دواړو لحاظ سره زما خپل ذهن کې دا یو خبر راځي چې نن ورځ تر ورځې دې کې کمی راځي چې ډېر خلک د خپلو اسلافو هغې سره دعوه کوي چې موږ د هغې شاګردان یو مریدان یو عقیدتمن یو خو اوس دې کې لږ فتور راغلی دی کمی راغلی دی چې عملی او علمی لحاظ باندې دې کې کمی راځي نو دا د اکابرو لپاره نقصان ده نه دی خو درستو اخلاقو لپاره درستو خلکو لپاره دا نقصان ده دی حاجی دوست محمد کنداری رحمۃ اللہ علیہ دا رشید احمد گنگوہی سے اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دا پائے عالم دے شاہ احمد سعید مدنی رحمۃ اللہ علیہ دا آغی خلیفہ مجاز دے آغی لکلی دی کہ اللہ تعالی سر دا نجات تپارا دا بزرگان سر تعلق دا کافی دے اور دا درجات عالیہ دا غیر پارا اچھت درجات و رسول پارا بیا وظائف دی صحبت دیر قیمتی چیز دے ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بے فضیلت تھے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت بابرکت ورته نه حاصل شوی یو ځل د زموږ کابرو کې راځي نه تاسو شو غالبا چې شاه عبدالعزیز رحمۃ اللہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نه تاسو شو چې حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل دے او کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آگے ورته جواب کی لکھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ داغی خلافت کو خلافت راشدہ سره شمارل شي هغه به هغه سترګې کم ځای وروړي چې په کومو سترګو باندې امیر رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلی دی او داغی د اس پس پیومو کې چې کومې خورې پرېوتې دي عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ هغې ته نشي رسېدی زموږ اکابر په دې باندې باطل خلک یو ډله لاس نشي چولې چې دا زموږ ملګری دی
کاغا د توحید پر رنگ کې دین ته نقصان رسي او کو څوک د رسالت پر رنگ کې نقصان رسي زموږ په علاقه کې دغه دوه ډلې دي د کې هیڅوک په دې باندې لاس نشي چولې داسې اعتدال سره هغه وخت تیر کړی دی موږ له پکارداري چې دای په قدم باندې موږ قدم کیدو او دا سلسله دا جاری وساتو زموږ علاقه کې یو مشر عالم وفات شوی دی مولانا عبدالرحمن صاحب فاضل دیوبند مشرانو کې هغه بھی مونږه هندستان کې یو کس مړ شو هندوانو یې زموږ ملګری دی مسلمانانو یې زموږ ملګری دی څه ظاهري علامات پکې د اسلام نه ښکارېدل هغوی فیصله په دې وکړو چې وبې ګورو کو سنت کړي ځکه هندوانو هم راغلي مسلمانانو هم راغلي نو چې وې کو ته سنت کړو نو مسلمانانو واغس اوس دې وخت تقریبا زموږ اکثر اهل سنت یو خدا پټکې نه وي او یو دعا بعد سنن نه کوي زموږ علاقه کې دا دوه خبرې چې دي دا د عقیدې تحفظ دپاره دا ضروري دي حضرت ادریس کاندیلوي رحمت الله علیه هغې لیکلي دي سیرت مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لباس مبارک دا د علاقې د رسم و رواج نه دی دا په وحي سره دی دا پیغمبري لباس دی بعض خلک وایي دا پټکې مبارک دا د علاقې په وجه باندې دی سنت عادیه دی هغې لیکلي دي چې دا په وحي سره دی یا بعض خلک اوس خو هغه علماو پټکي وغورځول او عوام ورپسې ټوپۍ وغورځولې سرتور سر منځ کوي شاه صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې کوم کس ته ځان عام محفل ته بد ښکاري بغیر د پټکي نه ناغه لمونځ بغیر د پټکي نه دا مکروه دی او پټکي سره لمونځ دا افضل دی یو ځل ما د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه نه تپوس وکړو نو هغوی فرمایل چې د مقتدي او د امام دواړو دپاره پټکې وال دا افضل دي ما حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم نه یو ځل تپوس وکړو چې تاسو 74 کې حج له تللي وی نو د عربو علماو پټکې وو هغوی فرمایل چې او به دا اوس کوم رومال چې هغې چې داسې رواج دی سنت سره دا ثابت نه دی او سرتور سر مونځ هم څوک د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه بغیر د احرام د حالت نه دا نشي ثابتولی اوس اکثر علما چې د استاد یا د مرشد ملاقات له ځینو پټکې به ووایي یا جلسې ته ځینو پټکې به ووایي چې یاره ما ته څوک خو د عزت مقام راکړي او مونځ دا به د کشان کوي او یا به د باجمارو په شان هغه رومال په سر باندې اچولي دا کم مثال چې ما تاسو ته ووایي دیوبند هغه دا هم دغه دی دغه خلک کم د توحید او د سنت دعوې چې کوي حالانکه دا هغوی هر څه د توحید او سنت خلاف دي اوس دا نه وي هغوی دا ټول یو ځای ودرو نو بیا پکې فرق نشي کولی بیا پکې هېڅ پته نه لګي زموږ حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په دې ما تحقیق کړی دی چې دعا بعد سنن دا افضل ده یو ځل ورسره زه ناست وم څه کسان د ټوپۍ نه رالل زه یې نه پېژندم یو مشر او نور کشرانو حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه تپوس وکړو د پنجپیرانو نه ترجمه کول څنګه دي هغوی ورته وفرمیل د دې نامي پاتې کېدل ښه دي دی ورته وایي مونږ به ټیکلو غلطه به پرېږدو هغوی ورته وایي تاسو امیان خلک یې د حضرت مولانا صاحب د ګروسو رحمت الله علیه دا فتوا ده چې دې خلکو نه ترجمه مه کوئ او په دې پسې دا مونځ مه کوئ ځکه صحبت اثر لري حضرت تانوي رحمت الله علیه ته دا بانی د علوم اشرفیه چې و شولدی صاحب دی رال البیعت ته کوم دی وی چې ما دور حدیث د غیر مقلد عالم نه کړی و ما ته یو درې شرایط وي چې یو فن د تجوید کې مهارت حاصل کا خپل خلیفه ورته هغه سره مکاتبت وکا او ما ته خطونه بیا وخایا او د حنفی عالم نه دور حدیث وکا وی حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ما دور حدیث وکړو دا شرایط ما پوره کړلو او بیا رالم ما بیا بیعت وکړو دا ستاسو خدمت کې ما عرض کو حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم هغوی دا دي تشریف فرما شو زمون اکثر مقصود هم دک کرے چې دې ملاقات وشي نعرہ تکبیر الله اکبر اللہ آگے والی سے دعوت برکاتهم تشریف لاؤ پرد والی ایتا عزت احترام کا حاصل والے ہوئے کیونکہ جدا سا مولانا صلی اللہ سے بولی کہ آئی سب اللہ سے ملاؤں کوشش نہ کرے انشاءاللہ جو پروگرام کا پس با پرد مدود مقرر پوشی بابا علی صلی اللہ سے ملاؤں تو ملاقات چونکہ اگلی کمزوری
तभी वही तास खिदमत की दरख्वास्त दारे कि इस अंदाज मिलावल कोशिशें वक्त मकर इंशाअल्लाह के अंश में तशरीफ होगी और हम बताओ से इंशाअल्लाह तशरीफ फरमाशी तो प्रोग्राम नफस को इंशाअल्लाह तास सबका मिलानी दाका में खबर चमौक दे तकरीबन दा काफ़ी दी हमूंग द पारा दा हज़रात दा अमली नमूना दा कुरान और दा हदीस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।